تفسیر قرطبی یوا واقعا وروړي دو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مسجد نبوی شو صحابه کرام مر سراوی یو صحابی رغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا الوج شکایت وکړو چې یا رسول الله سیم اورزو زد خروق شای نمی ما چې وی خورا یا رسول الله قسم ملاو شي چې ز په هغه باندې گزارا وکا یا رسول الله سم چې خړلی وای بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابی ولجلو چې لوړ شا د مو کېرتا د مو بی طرف ته ورشا او وته یا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کدی خروس شوق تشی پکیر شه موجود وي چې دیری کو یو الماده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ویرشا آغا صحابی چې کله لوړو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دکیرتا دروزای وټکولا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خروج شو قسم موجودی پکیر شي چې آغا روکی او چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویرا آغا بی بی امیش پکیر شخو سیم اوریزو چې میش الغرائی ندبل کڑائی میش پکیر شی دی ایبن علاوه یو شای نشتا چې زی دیر کا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یې سي بیان بعد صحابی لړو د بل بی بی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف تا داسې په نمبر ام سلمہ بیا دینا بعد میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دینا بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہا دینا بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا داغا صحابی لوړو د هاری بی بی په خلبوندې داغا الفاظ وی چې می سره خو د ابن علاوه یو شای نشتا چې می جدیر کی او می جاغا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یې سي او چې ول ماته وکړو د مې عزت منه دا د چا بیبیونه دا د سردار دو جہان جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټول بیبیونه پکېره شي دا شای نه و چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ور کړی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورلای وای صحابی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې سوای چې خوللی موای بیبیونه سوي ته وی چې دی بن علاوه یو شا مصر نشتا چې کله دا صحابي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رغلو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره تیر کړه یا رسول الله سانشتا چې موته تر وړي وای اجي بن علاوه د تو پکیر شي یو شای نشتا کې وی خوري بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام نوستوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تسویای جو صحابه کرام دا د مو والمدا سیکشتا چې د مو والما بی دی سره زون سره والما کو نو په دا صحابه کرام شه لوی صحابه موجود وی دیگه پکې رشا دا شای نه وو چې یو کاس چک شوی وی ویلی وای یو صحابی دا ډیر غریب صحابی دا هغه چک شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویای چې یا رسول الله دا ول ما متورسدلو دا به د سره بيزان
زبې د خوروز شو که انتظام ته وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ولما ویر کړو سره راغون شول. دریمی دا صحابي چې کله کیر ته ورسېدلو بیبي ته ویایي چې او بیبي دا ولما دا خدا داسې ولما دا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولما دا. دارو مور واستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې سیکی ولما کوي د مو ولما دا تاسو ولما کوي. نو دا مور واستلای دا خو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولما دا فقیر شي سشتا اوی توی چې ویلنا فقیر شي خدا شای نشتا لش کی د خوروق شای پوته دا ا د مو بچون ته شای دا او خیر دا زب بچون سم لوا پکیمه طریقہ بھی غلط پہ کا ہو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابی ته چې مش خوروق ورکی خوروق تنظیم یو وکړو چې کله خوروق تیار کړو نو دغه نه بعد ریوړلو ولماته اکشیدلو او دا بیبي دا سزا د صحابي خپل خوند توي خو خوندا خوروق چې کیم دا دی وکستا او مشتو درې کا سني چې کله ته په مړی باندې کښنې کسا د دغه مړی د دین خوشان مکا زبې په هغه ټیم باندې دیوا بلشکی تتا کا نو ته خوشان په دیبوا لوس په دیبوا خو څه خلته چګوا ما دا صحابي سره په وځي باندې زکه خوروق کا په وځي باندې کښنه وسره چې دا ولما سره خوروق صدا د مالک دا سنت طریقہ دو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې شي چې کله ولما دیر شي چې ستاندا وسره کښینی اده وسره خوري. نو ته په هغه ټیم باندې خوروق ما وسره کا لوز خالی په تلی باندې غکوا سیړوا او بیا چګوا چې دا ولما به وی کا مسره خوروق خو ته خوروق کما خوروق دی وکستا. نو مې عزتمنه چې کله مړی شش دلا دغه طریقه وکړه دیوایت تتکړه اینا بعد دا سره لګیا دا آغا کیما والماو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شم میر شو او شخ خوروق وکړلو دغه نه بعد د بسترې انتظام یې وته وکړو سیم لاولو صابو ټیم چې کله د صحابي دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت شو ولیدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځخ په وکړو چې د الله بندا شپې د سا عمل کړی دی شپې د س قرباني کړی دو س همدردی دې کړی دو آغه دی وجنا د قرآن آیات نازل شوی دا او قرآن آیات شي الله پاک دې تو صفات کړی دا ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د الله بندا هیتو متعلق د آیات نازل شوی دا ويؤثرون علی انفسهم دای ترجیح ورکوي په خپل ځنه باندې بل چته ترجیح ورکوي بل غره کوي ولو کان بهم خصاصه اگر کې دی په خپل د شي ته محتاج دی په خپل د شي ته ضرورتمند او دی خپل ضرورت پریږدي او بل ته ترجیح ورکوي دا معنا چې بچونه تل وجوا تندوا دی تل وجوا تندوا خوند او بیبی ته خو دی بیا خپل ځون پریږدلو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولماته خوروق ورکړو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلا چې د توسي متعلقه دا آیات نازل شوی دا چې توسي آغا په زنه بل غورا کړو خپل ډیر خجتمن یی او توسي خپل ضرورت نه وکتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والمتم وکتل